دو قسم زاویې دي، یو ته وایي متبادله، یو ته وایي متناظره. متبادله او متناظره، او دا دواړه په مقدار کې برابر وي. دو متبادل لکه دو راسي زاویې برابر وي که نه، دو متبادله زاویې برابر وي، دو متناظره زاویې برابر وي چې یو څومره درجو ونه دا بله هم ده دوره درجو چې د یو کم مقدار او به د دې بلې دي. ټیک شو نه؟ دا بیا کم قسمه زاویې دي نو هغه ذکر کوي چې مثلا یو دوه خطونه دي زموږ سره متوازی خطونه. متوازی څه ته وایي؟ چې دواړه یو بل سره مقابل روان وي که نه، یو شانتي رفتار سره روان په یو لاره یو نه وي، لاره جدا وي، خو د پاټلۍ دا دوه طرفونه یا د سړک دا دواړه طرفونه دا دواړه پټ پاتې غونته کېږي. پوه شوې؟ دا د یو بل سره متوازي وي، دا یو تر کومې پورې روان دی او څنګه کټ کېږي را کټ کېږي، دا بل پسې هم داسې روان دی. پوه شوې؟ نو دې ته متوازي خطوط وي. لکه دا دوه خطونه دي یا دوه شعاګانې یا خطونه یا قطعات خط، ٹھیک ده؟ دې ته وایي متوازي خطوط. کوم خطوط؟ متوازي خطوط. ٹھیک ده؟ او غیر متوازي ده یو ځان په خپله مخه روان او بل په خپله مخه روان. پوه شوې؟ په دې مرکز کې په ریوند کې جماعتونه د کال تشکیلي که نه، د یو جماعت والا ته وایي ستاسو متوازي جماعت به دغه پوه شوې؟ د کال جماعت چې تشکیلي نو هغه بیا یو جماعت داسې نه تشکیل کوي بلکې دوه په یو ځای تشکیل کوي. نو دواړو ته هغه یو علاقه ورکړي، یو ته یو طرف ورکړي بل ته بل طرف ورکړي. وي تاسو میاشت بعد یا چله بعد یا 2 میاشتې بعد به یو ځای کېږئ، جوړ به کوئ، بیا به په خپله مخه روانېږئ، یو په خپل یو به په خپل لار باندې ځي، بل به په خپله لار باندې ځي. متوازي ده چې د یو بل سره بالکل برابر، ٹھیک ده؟ او غیر متوازي ده چې د دواړو لارې څه وي جدا جدا. لکه یو خط دا دی بل خط دا دی، ځان روان دی، جو روان دي که نه. ټیک شوله؟ هېڅ یو بل سره څه تعلق شته دی هغه نه، دواړه غیر متوازي دي، یو په خپله لار روان دی بل په خپله. پوه شوله؟ راشه په یو دو خطوط متوازي خطوطو باندې چې یو دریم خط ته راتاو کړي، چې یو دریم خط دو متوازي خطوطو لره قطع کړي. لکه مثال کار څنګه یې قطع کړي؟ که داسې پرې راولي، که داسې پرې راولي، که داسې پرې راولي، کار څنګه یې پرې راولي؟ خو دا یو بل خط دی، دا دوه خطونه قطع کړل که نه. د دې قطع په صورت کې زموږ سره دلته 8 زاویې حاصلې شوې. څو زاویې حاصلې شوې؟ 8 زاویې. ګوره ورته اوس ښه 1 2 دې له ورکړه 1 2 3 4. خیالونه ته ښه دی؟ 5 6 7 8. 8 زاویې حاصلې شوې که نه؟ وشوله؟ په دې کې دا 4 زاویې چې دي دا بار طرف ته دې ته بیروني زاویې وایي، او دا 4 چې دننه دي نو دې ته وایي اندروني زاویې. دا 4 بیروني زاویې شوې، دا 4 به څه شوې؟ اندروني شوې. او ټوټل را سره حاصلې څومره شوې؟ 8. وشوله؟ اوس متبادله زاویې له راشه ښه. متبادله زاویے اور متبادل اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے. دو مختلف الرأس وستاری بھی کی دو مختلف الرأس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کی متضاد طرفوں پر واقع ہو متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں. دو مختلف الرأس زاویے
او دشي دوه مختلف یعنی ګوره دا درې شرطونه دي ها متبادله زاویې کې یو شرط دا دی چې دا دواړه زاویې به مختلف الراس وي دواړه به څه وي مختلف الراس ٹھیک ده نو د دې 1 نمبر سره دو متبادله کېدی شي نه ځکه خو مشترک الراس دی 4 کېدی شي 3 کېدی شي نه نو د دې 1 سره 5 کېدی شي او مختلف الراس دي چیم کېدی شي اټوم کېدی شي ستوم کېدی شي ٹھیک شو نه نو یو شرط پته دا ولګي دا چې یو بدل دی بل بدل دی بس وشو نه بل اندرونی زاویه دواړه بسوي اندرونی دا بیرونی څلور واړه دی بار شوي کنه پوښي دواړه بسوي اندرونی وي جو خط قاطع کې متضاد طرفو پر واقع هو چې د خط قاطع په متضاد طرفونو واقع وي دا اوس کمی کېدلی شي چې دوه مختلف الراس هم وي اندرونی هم وي او متضاد طرفونو ته واقع وي 4 5 دشي 3 او 6 دي ته وي متبادله زاویه اوس به ته وې 3 دا متبادله زاویه ده چا د 6 3 او 6 دواړه متبادله زاویه دشي وای 4 او 5 دواړه سړي متبادله زاویه په دې کې څه وشوي چې دا درې شرطونه بږي چې دواړه به مختلف الراس وي دواړه به اندرونی وي او دواړه به هر یو په دې دواړو کې د خط قاطع نه په متضاد طرف واقع وي په الټه طرف واقع وي بل طرف ته واقع وي یو طرف ته نو دا بل غلطه نه وي دې ته وي متبادله زاویه او دا دواړه همیشه د باره هغه په مقدار کې برابر وي وشوله په دقیق شکل کې اوس متناظره زاویه را معلومیږي دو مختلف الرأس خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود ایسے زاویے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو دو مختلف الرأس راس بیسوی مختلف بھی دویم خط قاطع کی ایک ہی طرف خط قاطع نہ بسوی یو طرف توی متضاد طرفونو ته نه وي او یو به اندروني وي بله به بیروني وي نه پوهېږي پوه شوې نه دا ایک چې دا د دو متناظره کېدی شي ولې کم شرط پکې مفقود دی مشترک الرأس دی ٹھیک شو نه ها ایک د چه کېدلی شي اول شرط خو موجود دی چې څه دي مختلف الراس دي دویم شرط څه ها د خط قاطع نه به یو طرف دا خو یو طرف ته بل طرف دریم شرط پکې نشته دا د لپاره دام ټیک نه ده دام ټیک نه ده او دام ټیک نه ده او دا یو ورله هم ټیک نه ده اټ ورله کېدلی شي دام ته بل طرف ته وشو نه بل هغه دویم شرط پکې څه چې یو به اندروني وي بله به د دې ایک سره دا ست کېدلی شي ولې زه بیا خو دواړه بیروني راغلې نو بیروني خو بیروني ګش نه ٹھیک شو نه بیرونی نه یو به اندرونی وي یو به بیرونی نو دې سره متناظره کومه یو ده 5 دقه د دې متناظره زاویه پوه شوې په دې دوه زاویو کې هغه درې وړه شرطونه موجود دي راشه د دو دپاره متناظره کومه یو ده څه شی دو اول شرط پکې موجود دی مختلف الراس دی دویم خط قاطع یو طرف ته دی دریم یو اندرونی دا بل بیرونی بالکل برابر دو د چه څه شی ده متناظر
4 د چا سره د 8 3 د 7 سره دا متناظره زاویه شوله رأسی زاویه بم دواړه په مقدار کې بالکل برابر متبادله بم برابر او متناظره به هم برابر چې یو د 50 او د بل هم د 50 که یو د هر څه ور د بل هم د اخیری په دې کې به فرق هغه نه وي په دې باندې پوه شئ بل ذکر کی دو قسم زاویې دي یو ته وی مکمله بل ته وی متممه ٹھیک شولا سپلیمنټری او کمپلیمنټری ٹھیک ده نو متممه زاویې هغه دو زاویو ته وی چې د هغه مجموعي مقدار 180 وي بس که هر واحده په دې کې د هر څو وي او چې مجموعي مقدار د دې څومره وي چې یو هم ته ناب کې او بل هم ناب کې او دواړه جمع کې نو جواب به سره راځي 180 دې دوو زاویو ته د یو بل دې دواړو ته مکمله زاویې وي او هر یو د بل هغه مکمله ده پوه شوې او متممه زاویې هغې دواړو ته وي چې دوه زاویې ته ناب کې او د دواړو مقدار 90 وي دوڑ مقدار سے بھی 90 اگر دو زاویوں کا مجموعہ 180 ہو تو انہیں سپلیمنٹری زاویے کہتے ہیں ایسے زاویوں میں سے ہر ایک دوسرے کا سپلیمنٹ کہلاتا ہے یا وہ مکمل کہلاتا ہے پوچھو پہ لکه دې شکل کې ورکړی دی که نه یعنی یو د 60 دا بل د 120 دا نو 60 او 120 چې جمع کې څه ترې راشي 180 پوه شوې لکه مثال په طور باندې ٹھیک شو نه دا ناپ که چې د سوره دا ناپ که د سوره چې دا مو ناپ کړه نو دا وروره د 40 چې دا بله مو ناپ کړه نو دا و د 140 نو 40 او 140 څو شي 180 دې دواړو زاویو ته مکمله زاویه وي مکمله زاویه ٹھیک ده او چې کله د دوو زاویو مجموعي مقدار 90 درجه که هر یو غټه وي او هر یو وړه وي که کم غټه وي او کم وړه وي دی سره بیا کار چې مجموعي مقدار یې څومره 90 نو دې دواړو زاویو ته بیا څه ویلی کېږي ٹھیک شو نه کمپلیمنټري یا ورته وایي متممه زاویې څه ورته ویلی کېږي متممه زاویې په دې خبره پوه شو ٹھیک شو نه یو بل څیز دی عمود څه شی دی عمود یا ورته په انګریزي کې پرپینډیکولر وایي ٹھیک شو نه دا دی په دې دغه څه دی 35 دے اگر دو لکیریں شعاع خط یا قطعہ خط ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے تو ایک دوسرے پر عمود کہلائے گی ٹھیک شو نا عمود عام طور عمود من سطح استعمال ستن دگا نا چلتا پا جون کی مکاگا ستن لیدلے ولی نئینا خو کامیاب نہیں گرا کامیاب خو نیغ استنی کنه چې بالکل په لیول برابري کنه الو وزن برداشت کوي کاغستن خو نه برداشت کوي کنه هغه د بیا سوکسنو یا لګو دن نه شي راتاویږي در باندې پوهیږي په مستنسوي بالکل نیغ ٹھیک ده عمود دلته چې استعمالي نو یو خط چې د بل خط سره هغه د 90 درجه زاویه جوړي نو مونږ به وایو چې دا یو په دې بل عمود دی الټه یې وویلی شي دغه یو په دې بل باندې څه دی عمود دی لکه مثال په طور باندې دا یو خط شو پوه شوې بې بالکل نیغ تاسو په ګوتو دغه کوو نو فرق به راځي که نه خو نور پرس کوئ یې صحیح ټیک ده نو دا مثال خط
اے بی سی ڈی دا سی ڈی دا عمود دے پچا پا اے بی اے الٹا موایا اے بی دا عمود دے پچا پا سی ڈی پوشوی پی او دا بیا سی چی دا کی اے بی دا دا عمود نشانه دا سی ڈی دسی ذکر کوي چې دسی چرته کتاب کې دسی لیکلو وي نه کنه چې دا ول غونډه کې جوړ کړی وي ٹھیک شو دا الټا ټی جوړ کړی وي جو دینه بد عمود اخلي وای چې دا ای بی عمود دی بچا باندې سی ڈی نو کو دسی ته سکولی کې ارته چې لکه ماته دا شکل جوړ کا کنه وای راشه یو کر خدیجه راکاګه بل دسی راکاګه دا وای اے شو دا بی شو دا سی شو دا ڈی شو دا پوهیږي به کنه د دې یو بل سره به څه زاویې جوړي پیکس د 90 درجې اوس د دې عمود د هغې راښکلو طریقه څه ده د عمود د جوړولو طریقه څه ده پوه شوې د هغې داسې چې مثلا ستا سره دا یو دغه د سره د یو خط ٹھیک ده پوښې به تا ته څوک چې په دې باندې مال عمود جوړ کړه دې ځای نه ٹھیک شو دا نقطه یې درته ولګوله که دلته که بار ځای کې خو د دې ځای نه داسې راشي چې 90 درجې زاویې جوړه شي نو که ته په ګوتو کرخه راکاږي خو ممکنه ده چې غلطي درنه پکې راشي که نه اوس دا بلکل په ګرنټۍ صحیح عمود ورله چې وباسي پوه شوې نو بیا هغه ته په دې ډي سره هم ویستلی شي ټیک ده د دې نه علاوه ټول اسانه طریقه یې ده داسې پوه شوې په دې کې به دا مارکر داسې کېږي په نورو د مصرانو سره دا سال صحیح پیژنې سره لاټو غونډه کېږي ټیک شو نه هغه په دغه ځای باندې کېږي چې په ښکته باندې کوم ځای له راشي نو دا خط به قطع کوي به یو ځای که نه د هغې تار چې په کوم ځای قطع کوي په دغه ځای باندې نشان وکړه هغه یو بل سره میلاو کړه دا په هغې باندې عمود شي ټیک ده که په دې شي سره معلومې هم پې معلومېږي ٹھیک ده د دې طریقه دا وي چې مثلا بل شامل دیږي خو دا شو اے دا شو ٹھیک ده په دې باندې د دې نقطې سی نه ته عمود راکاږي ٹھیک ده نو دا سیس کولاو کا دا یو سر چې دی دا په دې ای کې ده ایکس او د دقې پورې کولاو کا ٹھیک شو صحیح شو دی شي اوس دقه راشه د دې د مخالف جانب ته یو قوس ته جوړ کړو ٹھیک شو بل بیا د دې بی نه ٹھیک شو برابر شو دی سره اوس دا د دې مخالف جانب لراشه هلته یو قوس جوړ کړه وشوله هغه نقطه او دا نقطه د دې دا کوم دغه چې دی د تیر وباس د دې کوم هغه مقطع چې کومه ده هغه ملتقا چې د دواړو قوسونو کومه ده ٹھیک ده دا دواړه د یو بل سره میلاو کړه
پوه شوې په دې کې به انچه فرق به وکړي انچه نه ویښته فرق به وکړي پوه شوې دا بدله بالکل پیک سیز بدل درکړي دې کې څه پوه شوې نو وایي چې سی ډي دا عمود دی په اے بي الټه یې هم ویلی شي اے بي عمود دی په چا باندې چې دې طرف یې چې ورته وکړي ٹھیک ده او که بیا مثال دې سره خو ستا کار نشته ستا خو صرف په دې باندې عمود را پرېښودل دي که نه اوس په موږ په دې څه پوه شوې نو سی دا ځل ډي شو دا کوم مقطع چې ده سی ډي دا عمود دی په اے په دې کې څه پوه بل پکې څه خبره ده که بس دی ها څه ټایم دی ها شل منټه سلو داسې به وکړو که نه د نن دپاره دا کافي ده